السلام علیکم دا یو څه ورځې له مخه ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغلی او د یو پروګرام جوړ کړی د سوال او د جواب په دې پروګرام کې یو الګ پورته سو چې عیسائی وو هغه ډاکټر ذاکر نایک باندې یو سوال وکړي چې د دې جواب ماتره ډاکټر ذاکر نایک مختلفه جوابونه دته ورکو خدا الګ مطمئن نسو د ډاکټر ذاکر نایک له جوابوزه دغه الګ بار بار دا یو سوالو چې ما ته زما د خبرې کلیر جواب راکا ډاکټر ذاکر نایک اخر ورته وویلي چې ما سره د جایل د خبرې جواب نستا نو الګ سوال بیا دا و چې ما ته زما د خبرې کلیر جواب راکا نو دا چې کوم بیسو دا زیرې غورسو پر سوشل میډیا پر فیسبوک پر ان ادرس چې کوم ویب سایټونو پر دو باندې ډیر وچلېدی چا به ویل ډاکټر ذاکر نایک سره د دې خبرې جواب نو چا به الګ غلط دی نو آیا نن په دې ویډیو کې زه ایکسپلین کوم تاسو ته چې آیا ډاکټر ذاکر نایک صحیح دی الګ ته جایل ویلي یا الګ صحیح و د ډاکټر ذاکر نایک سره د دغه الګ د خبرې جواب نو اوس به نن ایکسپلین کوم تاسو ته دوه قسمه خلک دي په مخلوقاتو کې دوه قسمه خلک دي او دوه قسمه زړونه دي نو تاسو بس ته دوه قسمه زړونه څنګه دي زړونه دوه قسمه داسې دي چې یو زړه دی او دویم زړه دی دا دوه قسمه زړونه دي پر یو زړه باندې پرده ده پر بل زړه باندې پرده نسته پر دا یو زړه پرده ده پر دا بل زړه باندې پرده نسته اوس به تاسو یاست څنګه دوه قسمه زړونه دي پر یو باندې پرده ده پر یو باندې پرده نسته اوس زه په قرآن تاسو ثابته کوم الله رب العزت په قرآن کې یایي چې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون د دې ترجمه زه په پښتو کې تاسو ته کوم الله پاک یایي ما دا په قرآن قسم وي چې قرآن له حکمت څخه ډک دی ما دا په قرآن قسم وي چې دی له حکمت ډک دی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه ته له پیغمبرانو ځای او دا خدای غالب او مهربان نازل کړی دی چې ته هغو خلکو ته نصیحت وکړي چې د دوی پلار ته نیکه ته نصیحت نه دی سوی او هغه خلکو ته نصیحت وکړي پر هغو باندې اکثرو باندې الله خبره پوره سوې ده خو دوی ایمان نه راوړي دوی ایمان ځکه نه راوړي چې د دوی د زړه له یوې خوا ما دیوار لګولی دی او له بلې خوا ما دیوار ایښی دی او پر دغه دیوار باندې ما پرده اچولې ده ته دوی ته نصیحت وکړې او که نه وکړې د دوی دپاره دا خبره برابره ده چې دوی ایمان نه راوړي ته هغو خلکو ته نصیحت کولی سي چې کوم د نصیحت پیروي وکړي او غایبانه ایمان راوړي او له الله څخه وویرا شي یقیني خبره ده د قرآن ترجمه ما تاسو ته وکړه نو له دې څخه دا خبره ثابته سوه چې دا کوم نیمه داسې زړونه وي چې پر هغه باندې مهر وال سوی الله پاک د زړه له یوې خوا هم دیوار لټولی له دا بلې خوا هم دیوار لټولی بیا پر دو دواړو باندې الله رب العزت پرده اچولی نو آیا چې یو زړه په پرده کې په دیورو کې بند سو پر هغه زړه باندې یو جواب اثر کولی سي پر هغه زړه باندې یو خبره یو نصیحت اثر کولی سي بېشکه نه سي کولی د قرآن قانون دی قرآن دا فیصله کړې ده له اوله سوې وه چې داسې زړونه دي الله پاک چې پر دې ما مهر والی دی پردو باندې ما دیوالونه لټولی دي پردو باندې ما پردې اچولی دي دو ته اندر ښه خبر تلای نه سي دې خلکو ته که جنت راوړي جنت او په غش کې یک شی د دوی به دا زما وهم دی دا جنت نه دی دو خلکو ته که بیا دوزخ راوړي او ښکاره یې کې دوی به بیا هم سوال لټوي چې دا دوزخ نه دی دا زما یو وهم دی نو دوی د دوزخ او د جنت فرق نشي کولی څه الله رب العزت د دو پر زړو باندې مهرونه والی دي د دو پر زړو باندې الله رب العزت پردې عایله کړي دي چې دوی یو شی ویني نه نو چې دوی یو شی ویني نه نو دوی باندې حقیقت نه خلاصېږي او نیمه بیا داسې زړونه وي چې هغو ته محض یو کوچنی نصیحت ته وکړي د دوی په زړو باندې نصیحت ننوځي دوی خبره ور واخلي حکمت یې وبولي چې په دې کې زما خیر دی دا یو سیده لار ښیي هغه لار ښیي چې تر الله پورې ځي نو په هغه ورځ باندې چې کوم د ډاکټر ذاکر نایک او د عیسائی الګ ترمنځ یو بیس روان و عیسائی الګ چې کوم هغه محض یو سوالونه کول
ډاکټر صاحب به د خبرې جواب هم ورکوي، بالکل به صحیح کرکټ جواب و، لیکن د به بیا هم انکاریه و، د ضد په هغه کې اړ کې راغلی و، د بار بار ډاکټر صاحب ته دا ویلی چې ډاکټر صاحب ما د خبرې جواب دا داسې انستا استعمال کوي، دا خاموشه سایلنٹ سینس دا استعمال کوي، دا شانې کول. نو له دې څخه کلیر خبره واضح معلومه سوه چې دا هلک چې کوم په کوپر کې و، په عیسایت کې و، د دغ په زړه باندې یو خبره نصیحت نه کوي، دا بار بار سوال لټوي. لکه څنګه چې ابو جهل به رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکوي، لیکن ده به هر څه لدو، حقیقت هم دی چې دا د الله نبی دی، د الله پیغمبر دی، الله هم مني چې الله ستا، لیکن یو ضدبازي یې په زړه کې وله، دا خبره د نه منله او دا خبره به د دروغجنوله چې د الله رسول به د دروغجنوي، نعوذ بالله. لیکن د الله رسول به کلیر خبره درته کوله، د دین خبره کې د الله د حق خبره کوي، خو ابو جهل به بیا هم بحث کوي پر هغه خبره وچ ولاړو. نو دا د دغه هلک مثال د هغه ابو جهل و چې بار بار خبرې اثر نه پر کولی، یعنی په حقیقت هم خبرو چې دا یو حقیقت روان دي، لیکن بیا هم په ضدبازي کې و چې کوم مثال ما د زړه غدر کوي، هغه د زړه معامله وه چې له ده سره حقیقت ښکاره و، جنت ښکاره و، مثال دا جنت دی، لیکن ډول دا زما وهم دی. دوزخ ورته معلوم و چې دا دوزخ دی، لیکن ډول دا زما وهم دی، دا په اصل کې نسته. نو د خبرې حقیقت هم د ډاکټر صاحب ورته معلوم چې ډاکټر صاحب صحیح وایي، لیکن بیا هم د ده زړه نه تسلیموله. ځکه نه تسلیموله چې د ده په زړه باندې پردې عیل دي، د قرآن د سوره یاسین مطابق د ده په زړه باندې الله رب العزت پردې اچولې دي. نو یقیني خبره ده چې د چا په زړه باندې پردې ولواشي، نو د هغه زړه ته خبره نه ځي. نو تاسو زما په خبر پوه سوي یاسته، نو دا بیس چې کوم دی دا تر دې حله و. انشاءالله چې کوم مسلمانان دي او د دوی په زړه کې یقین دی چې الله یو دی، د هغه بل شریک نسته، نو په دې بیس به سر خلاصوي چې واقعي اصل خبره او اصل حقیقت دا دی. نو انشاءالله په بله نیکسټ ویډیو کې به ملاواږو، پر بل معلومات به سره غږاږو. نو که تاسو زما پر چینل نوي یاسته، نو لہذا زما چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله نیکسټ ټایم به هم داسې معلوماتي ویډیو زه له تاسو سره شیر کوم. الله حافظ.